چې سرکاري ډاګي عام د خلکو نو الته څوک د چا مال زی نه الته د چا پټېشتا نه الته چا وبکرلی دي اسم نشته یو بنجر مکه دا تلاړي تا پتاوانو کو تا آباد کړه نو دې ته احیاء الموات ویل کیږي نو په دې باندې دا سړی چې کوم دا زمکه احیا کړی دا زمکه د دشوله اگر چې بعض علماء دا ویلي دي چې دا زمکه په د نګرځي چې کله اذن ورته سلطان نه کړي او چې اذن ورته سلطان او کی بیا زمکه په احیا سره د ملکیت کې راځي خو دې روایتو کې صحیح دا چې اذن پکې نه دی ذکر دا مسلک د احناف دی صرف چې دی وی اذن د سلطان ته پکې حاجت دی نور علما وی سلطان اذن ته پکې رسول الله نه دی ویلي چې خامخا په بادشاہ نه اخلي کته په خپل ملاړي یو زمکه د هیڅوک پکې تصرف نه لري د چا نه ده او تا آباد کړل نو د زمکه ستا شو عن سعید ابن ګورا مواد کم ازمکه ته وي التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليه ملك احد واحياؤها عمارتها مباشره دي ته دغه ویل کیږي اموات او عمار داغي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة چا چې را ژوندوي کړی یو ځمکه میتتن چې هغه مړه وه فهي له نو دا د ده دپاره شوله که امام پکې اجازه کړي او که نه کړي دا مسلک د جمهور علماو دی امام ابو حنیفه رحمه الله اذن د مالک ضروری وی وليس لعرق ظالم حق او نشته دی دپاره د عرق ظالم حق عرق چاته ویل کیږي عرق او عروق الشجره د ونی عروق څه شي د ویني رګونه د ونی څه زیلې د چې په پښتو کې چې وتاغه جرړې وای زیلې وای نو هغه ته عرقم وای هغه ته عروقم وای عرق ظالم دا اصل کې ترکیب توصیفی دی عرق ظالم لعرق ظالم عرق ظالم معنا ظالم معنا دا د چې هغه ستا ملکیت نه یو د بل په ملکیت کې تغصب وکي او ونه پکې ناله کې فصل پکې نال کې نو د دې فصل زیلې یا د دې ونې زیلې د دې حق نشته په دغه ونه کې په دې باندې د په دغه ځمکه کې په دې باندې د دې دغه ځمکه د نه جوړیږي چې ته وایې چې زما پکې ونه ناله ده نو ونه به تا په ظلم ناله کړې په غصب دې ناله کړې ده نو د عرق ظالم لپاره بعضې چا دا ترکیبي اضافي ویلی دی نو لعرق ظالمین معنا د عرق د ظالم سړي دپاره ظالم چا ته وایي غاصب سړي دپاره او چې مخکې ترکیب توصیفي و نو دا عرق ظالم دی بېځای ځای شوی دی دا ونه بېځای ناله شوې ده نو په دې کې دغه اوس ستا حق نشته دی په دغه ونه باندې دغه ځمکه ستا نه خپلېږي عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم دا قول دا أحمد دي دا إسحاق دي قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان دا مذهب دا أحناف دي إمام ترمذي وي كم مذهب سيدي أول معنى صدا وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم کہ ترکیب اضافی کی کہ ترکیب توصیفی کی حقون د دې سبانا ده وی العرق الظالم عرق ظالم اغا عرق تویل کیږي الغاصب الذي ياخذ ما ليس له چې غصب کوي دا غشي چې د نه لري قلت هو الرجل الذي يغرس في ارض غيره وما ورته چلن داسي وایا د کې تقدیر د حمزه د استفهام دی وما ورته هو الرجل الذي دا هغه سړی دی چې یغرس په ارض غیره نو یا غره ته ویلا چې او
دا ولید راته ویلا چې هو ذاکا دغه مراد دی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن هشام بن عروه عن وهب بن كيسان عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة بعضو کې میتتن عمر غلې فهي له. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في القطائع. قطيعه دا اغز مکه تویل کیږي یا اغه حصے تویل کیږي يخص به الامام بعض الرعيه من الارض الموات فيختص به رجولن. نو اوس دا دغه سړی ګرځي چې بادشاہ چاته یو ځای وبخي موات زمکي او حاکم د وخت چاته وبخي چې زدغه غر مثال درکستا شو او دا وګرځي ولید دغه په احیا کول سره خو شرط پکې دالي چې مخکې بچا سبقت نه کړي احیا دا غیتا مخکې چا احیا ولا نه کړي او تا ته حاکم وای چې ورشه د غستاش نو په دې سره دې ته قطیعه وي یعنی بادشاہ تعالی د غزمکه درکړل چې دا ستاسو نو دې باندې ستا ملکیت ګرځي. قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس الماربي حدثني أبي عن سمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدي سند بان تاتا دا خبر در کړی ما قتيبة ویلا یا ویل چې ورسره راځي نعم وی فاستقطعه الملح. رسول الله صلی الله علیه وسلم لدا ابیض ابن حمال راغه په وفد کې نو چې کله پاسېدل د ورته ویلا یا رسول الله ما لدغه ملح یعنی دا معادنو د ملح د مالګي معادنو لکه غری په کوارت کې او وای چې دغه غر د کوارت چې د مالګي پکې دا یا رسول الله دغه مال راکا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زلار شته پکې کار شروع کا مالګه بواخلی فقط له. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د پاره قطع کړه د نبی علیہ السلام ګمان دا چې انه یخرج منه الملح بعمل وقد دا به ډیر زور غواړي ډیر مصرف بغواړي نو مالګه به په ډیره سختۍ راوځي نو د دې وجه نه غلې ورک. فلما ان ولا کله چې لا سړی وګرځید نو څوک ورغی رسول الله ته ویلا قال رجل من المجلس اتدري ما قطعت له يا رسول الله تعالى صورك انما قطعت له الماء العده اخو له بتياري ورکړي عد هغه ابو ته لیکيږي المحيا بلا عمل دا چې په دې ورکړلې چې هغه څه تکلیف مکلیفو نه وړي. بعضی وی د ما عدنا مراد هغه عبودی لا ينقطع چې هغه به قطع کیږي بیخینه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوغوښته فانتزعه منه نو داسې شی به نه ورکړي چې هغه یو عام منفعت شی دی د هغه بې تکلیفه د هغه ګرځي نو داسې ورکول عام مسلمانانو له ورکول پکار دي. قال وسأله عما يحمى من الأراك وی سوالی وکد رسول الله صلی الله علیه وسلم عما یحما د پباره د یحما معنا احیا د اراک ونو کې هغه سمکی احیای ته وخت چې یا رسول الله دغه سمکه راکا په کم کې چې اراک دی مشرون زمکه لکه موږ تاسو پیژنو هغه د ونو والا زمکه مال راکا هغه غره سره چې اراک دی هغه زمکه راکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلا سید خو ما لم تنله خفاف الابل چې نه رسیدلې دي تا خفاف د ابل او ته نه رسیدلې یعنی وخان التتلی نه کان بمعزل دا په معزل د مراعا کی د عماراتو کی چې د وخان مخان نزي صد له څوک شي نه بي نو احتیاج د اهل بلد او ته نه نو به سید لارشه او کدا چې کی چې هغه ته خلق مالونه به هغه کی خلق وخان به حاجات د پارزي نو به واغستانه را.
فاقر به قتيبه نه تر چې دا ویل چې تا ته دا حدیث بیان کړی دی هغه ویل نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن قيس الماربي بهذا الاسناد نحو المأرب ناحية من اليمن ذكوت ماربي وي. قال ابو عيسى حديث ابيزا حديث د ابيز ابن حمال چې دی نو دا غريب والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائز ضد قطعي او قطيعه جائزه غني ان يقطع الامام لمن راى ذلك چې قطيعه ورکی امام چاته چې دا امام مناسب غني. وعن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. قال محمود أخبرنا النذر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية أو ولد ضد يعني دی وائل سره دا علقمه ابن وائل د خپل پلار وائل نه نقل کوي و ما سره ولګ معاویه ابن حکم سلمی ليقطعها اياه چې دته معلومه کی چې دا زمکه ستا شولا. قال ابو عيسى حديث حسن باب ما جاء في فضل الغرس د ونی لا راولو څومره زیات ثواب دی اجر دی د غرنګ فصل نارول نو د دې نه معلومیږي چې کسب د دې قانې کې ډیر زیات فضیلت دی. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا تنويع د پاره د شک د پاره نه فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقه. باب ما ذکر فی المزارع مزارعت طریقه من ویلیو چې دا جایز طریقه پکې صدا چې بعضی صورتونه پکې جایز دي او بعضی پکې ناجایز دي. هغه ټول موږ مسلم کې ویلیو دلته هغه جایز صورتونه یادې چې زمکه ورکې عام زمکه ورکې په یو حصہ مشاعبانی لکه درېمه باندې په څلورمه باندې چې د دې زمکې نه چې کوم حاصل او فصل راځي نو د هغې درېمه به ستایي یا به زمایي څلورمه بیا ستایي یا به زمایي نو داسې مشاع حصه باندې ورکې نو موږ ویلو دا مزارعت امام احمد حنبل صاحبین دوی وایي دا جایز دی. اگر چې امام ابو حنیفه رحمه الله او اکثر فقها رای دا ده چې مزارعت د ځمکې جایز نه دی د سره چا نه چې ځمکه ضعفوي بل لري او مفت ورکي. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فدې کې بعض علماء بیا موږ جوابونه کړیو د دې حدیث کې بعض علماء دا ویلي دي چې دلته اصل کې یو مزارعت د ځمکې دی یو د ونو دی نو دا مزارعت د ونو ځمکه وسره ضمناً وه. بعضې چا ویلي چې نه دا خو غنیمت مالو او دا ځمکه چې دا عنوطن دا د دوی غنیمتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی سره چې دا معامله کړې ده نو دا یو قسم ته احسان د دوی سره کړی دی. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحابنا وغيرهم لم يروا بالمزارعه بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم ان يكون البذر من رب المال. دا قول د احمد او اسحاق دی چې خرچه به پکې د ځمکې والا کوي. وكره بعض اهل العلم المزارعه بالثلث والربع ولم يروا بمساقات النخيل. وجائز دی مساقات او خدا مزارعت جائز نه دی او دا مسله د خیبر چې د دای په مساقات باندې حمل کړی دا. دا قول د مالک ابن انس او شافعی دی. ولم ير بعضهم ان يصح شيء من المزارعه الا يستاجر الارض بالذهب والفضه. بعض علماء دا ویلي چې مزارعت صرف په هغه صورت کې جایز دی چې په اجاره باندې ورکې خو په جنس د ځمکې نه چې کوم شی وځي په هغې نه په دوام نه بلکې په روپو اجاره ورکې چې دا ځمکه مې تاله په 2 روپو درکړه هغه ذهبي که فضهي. دا رای د امام ابن حزم هم ده هغه وایي چې صرف د پیسو نه علاوه په نورو طریقو اجاره د ځمکې جایز نه ده. باب من المزارعه دام په مزارعت کې یو باب دی.
قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا. رافع ابن خدیج وای چې دا سکار نه موږ رسول الله مونږ کړی چې موږ به کاوه هغه مزارعت زمونږ پکې فایده وا. اذا كانت لاحدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها، معنا بعض خراج ما يخرج من الارض باندې ورکی او بدراهم ورکی. وقال اذا كانت لاحدكم ارض، رسول الله منګه منی کړو وی ویلا چې یو تر ستاسو لپاره زمکه فل يمنحها اخاه، يمنحها اخاه معنا څه؟ واو، يعني يجعله منيحة او عاريه او ليزرعها بنفسه، فخبل دي ضرورت ودي كري. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارع ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض، نرمي دي وكي معنا مفتري وركي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع دير سندون بان نقل لي استراب بكيد. يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن زهير بن رافع وهو احد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنه.